یاره خیبر پښتونخوا ته د وضاحت ضرورت د څه شي وضاحت ضرورت بجای د دې چې دوی وضاحتونه ورکړي یا دوی د خپل کوم دی موقف پیش کړي دوی د سیاستو کې د خپل اسمبلو کې اسمبلی کې کینی د سیاستو کې او آرمي د پریری چې هغه اپریشن کوي یا د دهشتګردانو خاتمه کوي دا ملک لپاره ښه دی بجای د دې چې دوی په دهشتګردۍ باندې هم سیاست کوي دوی په زموږ د پښتنو په وینو باندې هم سیاست کوي نو سهیل افریدي صاحب ته پکار دی چې دا کم سپیچز کوي نو دا مونږ ته پته ده مونږ هم نوجوانان یو دا ستا ګرمه وینه ده لیکن لیک تحمل نه کار والا دا وضاحت ضرورت خو چې کوم دی دی له دی چې وضاحتونه حملې نشي راایسارولی حملو دپاره چې کوم دی موږ له یو قیادت پکار دی چې هغه بر وخت فیصلې وکړي او بر وخت چې کوم دی د دې دهشتګردۍ څه بندوبست وکړي که موږ وګورو صوبې کې چې کوم دی د ترهګرۍ واقع او د دهشتګرۍ چې کوم ګردۍ چې کومې واقع دي دې چې کوم دی سیکورټي فورسز باندې هم حملې کېږي عام عوام هم دې کې شهید کېږي که بل طرف له وګورو حکومت چې کوم دی په جلسو او په سټریټ مهم کې لګېدلی دی چې کوم د صوبې حقوق چې کوم دی دا ناکام شوي دي اخیستو کې که وګورو دلته یو خو مهنګایي دویمه دهشتګردي او دریم دی چې کوم دی دغه جلسې کوي نو د جلسو نه چې کوم دی منې کول موږ نه کوو خو کم از کم دا وخت د جلسو نه دی دا وخت د متحد کېدو دی چې د دهشتګردۍ خلاف متحد شو او یو پوخ سټانس والو خیبر پختونخوا حکومت وضاحت ضرورت دی لپاره ضروری دی کہ یا دہشتگرد طرف سے دی یا فیڈرل حکومت یا فوجی کم آپریشن کی دہشتگرد خلاف آخر خلاف واضح اسٹینڈ ڈالی کہ یار دی سره یو یا موږ دہشتگرد سره یو دی لپاره دیتا واضح عوام د وضاحت ضرورت دی کہ عوام پوه شي کہ یار د زموږ صوبایي حکومت دہشتگرد سره دی یا فوج سره دی اوس موږ ډېر کنفیوز یو دې ټایم کې موږ نه پوهېږو چې دا حکومت کوم لاره ته روان دی د دهشتګرد سره روان دی ولې دا کلم کله د زموږ وزیر اعلی بیان ورکړي چې یاره د دهشتګرد خلاف کوم اپریشنز دي دا ډېر غلط دي او دا ډېر اگینسټ دي اوس عوام کنفیوز دي چې یاره دا زموږ صوبایي حکومت ولې دهشتګرد ته سپورټ کوي